أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقيمون الصلاة يعدلون أركانها ويحفظونها أن يقع زيغ في أفعالها من أقام العودة إذا قومه دا ويقيمون الصلاة فيؤمنون بان عطف تفسير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويجي نداهم وصل سلش ولد الذين ذفارها اغا خلق ایمان لري غیب باندې او ورسره منس قائمي. يقيمون معنى كي بسب يعدلون أركانها يعدلون يقيمون الصلاة دا مستعار شو بسب دا چانا دا يعدلون أركانها نپوئیگئ ندیتا استعارة طبعیه وی پرون میں درتوئی لو کنا نو دا سی چل شوئے دے چې یو د اقامت او بل د تعدیل. تاسو ته ما ویلو چې اصلا استعاره په اسماء او اجناس کېږي پوهیږئ. اقامت ویل کېږي تسویه الاجسام ته، یعنی اجسام او اعیان او ذوات محسوس چیزونه برابرول ښه. او تعدیل ویل کېږي تسویه الافعال ته، افعال برابرول، افعال ښکاري نه ښه. نو تسویه یو معنوي شی دی، تسویه او اقامت دا خو تسویه الاجسام ده کنه، نو دا یو محسوس شی دی ښه پوه شولې. نافس د تعدیل تشبیه ورکړله د څه سره؟ اقامت سره. یا د تسویه الافعال تشبیه ورکړله د تسویه الاجسام سره پوه شولې. نو تسویه الافعال مشبه شلو او تسویه الاجسام مشبه ویگا بخبر. بیا کم لفظ چې د مشبه به د پاره استعمالی دو چې اقامت ته، اغا لفظ په سوال رواغستو د مشبه تسویه الافعال د پاره مسکړلو ځکه صلات فعل لیکنه صلاتو ویگا بخبر باندې. نو دیتا وی استعاره سا لفظ د اقامتم د تسویت الاجسام نرواغستو او په تسویت الافعال کم پسوال سکو استعمال وشوله. نافی سب اقامت مستعار ویگه او تسویت الاجسام مستعار منهو شو داغا نم رواغستو او تسویه الافعال مستعار له شو اغه پارا. او پرون میں میدا چل استعاره ده ها و بشوله. بیا داسې دا یو استعاره خو شوله دا اصلي ده ها پوهیږئ. اپیس بیا د اقامت په تبع کې یقیمون د یعدلون د پارا سکړلو مستعار اقامتم ده د تعدیل لپاره. نو بیام یقیمون د اقامت په تبع کې ها د چا لپاره؟ د یعدلون. نو دې توی استعاره طبیعیه پوه پښوله. اوس دنه وګورئ ای یعدلون ارکانها د مانځ چې کوم ارکان دي هغه برابرۍ، هغه تعدیل معنا دغه تسویه او برابرواله کې ها. نافی صاحب ارکان نمانځ ټول افعال لیکنه دي، یو فعل د قیام دی، بیا بل فعل د رکوع دی، بیا د قومه دی، بیا د سجده دی، بیا د جلسه او د قیده دی پوه شول. ويحفظونها او دا ارکان محفوظ کی ايقع دا ان مخک حذف د حرف جر قیاسی من ايقع من د دین محفوظ کی چې واقع شي زیغ کوګواله فی افعالها د دی په د زیغ معنی میل عن الاستقامت اینه دا خو صرف ترجمه وکړه ها
پوهیږئ اوس درته وایي دا ماخوذ دی من اقام العود من اقامل او لرګي مې ادره لرګي مې دا کله ویل کېږي اذا قومه چې کله یو سړی سیده کی ها اے سواه و ازال اعوجاجه برابری کی کوګواله موګواله ترنه په دې وجه باندې پوه شولې ها نو د دې مطلب څه شولو مانزه کې خاص کوګواله نه پریدي ها مانزه کې او د مانزه چې څومره ارکان دي ټول برابر برابر کی ها پوه شولې نو د دې لومبه وجه تعلق د څه سره شو د مانزه سره شو اے منز داسی کی چې د هغه هر فعل دا برابر برابري خص میل او زیغ او کوګواله موګواله پکې یعنی مانزه حقیقت چې کوم ده اک شان چې کوم ده نه موجودي پوهیږي او یواظبون علیها اپیسه پابندی کی د مانزه مونږ پښتو کې به په خاطر ترجمه کوله او پابندی کی د مانزه ها نو یواظبون علیها مواظبت کی همیشواله کی علیها دا دویمه ترجمه ده ها ای یداویمون یدا پویگا خبره باندې یداویمون یدا اپیس دا د سن ماخوذ ده دا ماخوذ ده من قامت السوق اپیس بازار قائم شو بازار قائم شو قائم څه مطلب او دائم شلو همیشه شلو څه شلو ګره ودریدو والا ترجمه باندې کوي ځکه ودریدل زمون پښتو کې ودریدو معنا په ځای غلې شو سٹاپ شو هغه نه دا روان شو ها قامت السوق بازار ودریدو نو ودریدو ګره ودریدل دي ها دا ودریدو والا معنا د وقوف هغه ودریدل ها چې شی دي روان یا ودریږي ته وقوف وای قیام دي ته نه وای قیام یو شی پروتي په بر روان شي الکه نه پويږي هغه وقوف والا ودریدل نه دي هغه معنا هو مطلب دا چې بازار ختم شلو الکه کاروبار پټپ ولاړ دی ولاړ دی ولاړ دا مطلب چې مخکې دي روان او اوس ودریدل دا څنګه چې مخکې ټپ او اوس نه شلو نه نه ښه نه بیا لاړو پکته اوس په پوه شو نه من قامت السوق ادامت السوق بازار څه شلو دایم خپل درته وی اذا نفقت اذا چې کله بازار رایج شي ها عام شي رواج ورته میلو شي پوه به شوله خبره اوس وګوره اقامتها دا خو مجرد وګڼه پیسه دا خو بازار دا چلو شو اوس اقامتها معنا اذا جعلتها نافقه چې کله ته بازار سو ګرځي رایج وګرځي عام وګرځي سه وګرځي عام بکله ګرځي چې هر دکاندار هر وخت حاضر او هر شی پکې موجود چې بس عام شي په نه شولې اذا جعلتها نافقه نافقه معنی پوه شو را اجتن چا خرج کیږي په مهوانه او تاسو ته پیچ کم دی نو د غزاله هغه شعرم پیش کی اقامت غزاله سوق الزراب لاهل العراقين حولا قميت اقامت غزاله اتی سه غزاله دا شبیب خارجي خزاله او دا شبیب خارجي حجاج قتل کړو ها چا قتل کړو حجاج قتل کړ او دا په خزو کې بهادر خزاله ها چې کله د خاون قتل کو نو د حجاج خلاف لخر روان کو ها او لخر سو 30,000 خوشاخه ا د خپل خاوند د وینې مطالبه کوله یو کال د سره جنگو کو ها اخر دا چې حجاج او تختیدو ها دا لاړه د هغه په جامع مسجد کې د سحر منځ په سوره بقره سره وکړه ها اشاره چې ګوره ستا جمعه ته او سوره بقره کې ډېر ټیم لګي کله سمي راشه بیا مونږ لا ډېر سارو ها سوره بقره هډه ټیم لیکنه پوهیږه به خبره باندې نو هغه په سمې را نه غه ها په نه شولې
دیو جنا شعر کی راسی کا نا حسد علیہ وفی الحروب نعامت په ماز مریږه په جنگونو کې خو به شو تر مرغې تختې په منډه باندې ښه اما ته صحیح نه کېږي نہ اقامت غزالتو غزالی قائم کو سوق الزرابی د گزارونو بازار ها د مضاربی د ضربه یضربو بازار سکلولو دای قائم کو اے جعلت ذا نفاق و رواج بازار سو گردو خطو دی وګرځاو ګرم وګرځاو رایج وګرځاو لاهل العراقین د اهل عراقین د فارکوفه او بصره د عراق دوه حصے دی پویږي یو کوفه دا بلا یو ته یو عراق بل ته بل عراق وای ها کوزبونیر دغه بونیر بر بونیر ها حولا قمیتا معنا حولا کاملا پورا یو کال پویږي به خبره فانه اذا حفظ عليها اذا افی سے بیو دے اقامت الصلاة اقامت یو دے اقامت السوق اقامت السوق نمات گورے چکل تا بازار لسور کو رواج ورکو ہمیشوالے دیولا ورکو او بازار سم گرم نو دا مرغوب پیہی شلو ها سور سر پیدا شو پیسے برغبت دک شان چې په مانځ کې دوام راغی د هر چا نو مونږ به مرغوب پیږي شي سبا شي او مثال جو طالبانو ته د روزه ورکوم روزه کې وګورئ کنه د جمعات کې سوره غنئ ها دا مرغوب پیږي شي په دا ټیم کې ټول خلق په پابندۍ راځي کنه د څنګه چللې د دنیا ټول کارونه مرغوب پیږي کړي دي خلق نو ټول خلق سار ګورئ کنه ها دا ارکلی نو سوره گاڑی راوزی دی دغه ته سکولونو دغه دایو رواج دی وسخه کدا رواج په ځای د دې چې دا بل رواج شروع شو مدرسو والا نو بیا خلق هغه طرف ته خلق خو ټول سیالین دی بس غټ سیاله ته بس دغه کی ها پوهیږي بس دې سم بېږي هغه طرف ته بیا چې کم طرف ته مخامخ کې نو مرغوب فيه شو کنه نو ما ته ګوره اقامت السوق اقامت دا مشبہ به ده ها مشبہ او اقامت الصلاة مشبہ پوئیگا بخبر باندې څه مطلب دوام بازار لور کول چې هغه ته اقامت السوق ویل کیږي اقامت السوق نما ته ګوره دا خو محسوس شی دی تاسو یې نه کنه لکه دا بازار روان دی دا خرایج دی دا ګرم دی دا مشبہ به ده او د دې معنا اقامت السوق ته او بل طرف ته منزل رواج ور کول او منص په پابندۍ کول ناغه دوام او صلات هغه څه شول مشبہ نو هغه مشبہ ده مشبہ به اوس اقامت لفظ خود سوق تفاره وزه ده د څه لپاره بازار کې اقامت راځي اقامت معنا هغه رواج لور کول کیږي او مشهوريږي مانځه دا خو نشته کم لفظ چې هغه لپاره استعمالو د نفع دفاره او د اقامت السوق دفاره د بازار د عامولو دفاره هغه لفظ مونږ دلته په سوال سکو استعمال نه اقامت مستعار شو او د بازار ل رواج ورکول هغه مشبہ به شو دا غین امر واغستو او منزل دوام ورکول دا مشبہ شلو هغه لفظ دلته په سوال سکړلو او وجه د شی تاسو تماوي چې رواج الته میلاو شو هغه مرغوب فيه شو دلته هم دا مرغوب فيه بیا دغه اقامت السوق په تبع کې مونږ یقیمون الصلاه دا مستعار کو دچا د یقیمون السوق د پاره چې بازار لسور کې اقامت او دوام ورکی په پښوله دا استعاره تبعیه شوله فانه بشک دا منز اذا حفظ فانه بشک شان دا اذا حفظ چې کله نگرانی او حفاظت وکړلې شي او مواظبت وکړلې شي علیها په صلات باندې پوهیږي کانت شیدا صلات کن نافق پشان دا اغه سیس چې کم سیس خرج کیږي او سم رایج ها نافق په معنا دا رایج سره پوهیږي خلک یې سو کو رواج دی مجبور یو دي نه نو مطلب منزل رواج ورکه دا عام کې دور عام کې چې د خلق ور سره څه پیدا شي
رغبت پیدا شي چې خلک وایي چې لکه ته مونږ نه کوې لکه خلک وایي ته کار لا نه دی هسې کړی ته به کلي کې هسې یو ځای بل ځای ناست داسې وي که نه نو داسې چل وکړئ چې مانځه باره کې بیا یو لکه ته مانځه نه دی هسې ناست دلته یو ځای بل ځای ناست پوه شوې نو دغه رواج خو نشته دی نه ښه اذان کېږي خلک یو ځای بل ځای ناست خو څوک خو نه وي چې لکه ته مانځه رواج نشته دی او د یو بل طرف نو څنګه څوک ته دا ټایم ورشه په کلي کې غریب د مجبورۍ نه راپوځي یو مې نه پرېږدي چې کوم ځای کښېنم ویې لکه ته ستا څه کار نشته دی مطلب مانځه ته چې کار ووي تاسو پوه شولئ دکه شان تاسو موبایل له ښه رواج ورکړی دی پوهېږئ او د سبق رواج نشته دی ښه نو چې کله رواج شروع شو بیا به وایي چې لکه ته تکرار نه کوې د سبق نه رالې اوس وایي ستا سره موبایل نشته ته دغه شان تش طور ګرځې پوه شولئ كانت كالنافق الذي يرغب فيه چې هغې کې څه کولی کېږي يرغب فيه واذا زيعت او چې کله منځو او ضایع کېږي که نه كانت كالکاسد دا د چا په شان شي د کوټه په شان هغه کاسد المرغوب عنه چې خلق بیا د هغې نه څه کوي په دې جمعې کې دا واړه سارمان مانځله دي نو په دې اوړي کې نه دی چې ما به اسماعیل راویښه نو ما ته به ویم څوک په دې جومات کې صرف ما ته بس پاسه دا اوس د هغه هم یو ذهن دی چې لکه هېڅوک نه کوي بس ما هم قلار شه که نه او چې کله جمع شي نو بیا خو دا ټول واړه راځي که نه چې د وړو ته وګورئ دې وایي نه کانت کالنافق او کانت کالکاسد اوړي کې بیا دغه حالت جوړ شي که نه مړوي څوک ځي وي هېڅوک نه ځي نه وي ته ما ولې وې دا ټاټۍ واخي داسې روان یم خو د مجبورۍ له لاسه ځي او چې کله دا څه شولو ماسخوتن چې ټول خلق سملي نه وي نه ما به پلان کې ټایم راویښ کړی پلان کې کار مې دی پیغور ته به ځم دا به کوم هغه به کوم دا چا ووایي چې ما پلان کې ټایم لمانځله راویښ ما ته وګورئ نوم نه دی دا خبرې کې حفیظ صاحب اوس پرې پوه شولې نو دې ته ویې کاسد كانت كالكاسد المرغوب عنه او يتشمرون لأدائها في سبب دا درېمه وجه ده درېمه معنی ده يتشمرون لأدائها د تشمر معنی بډې وخل خلق وي پاسه مټې پسې ووهه بډې پسې ووهه دا کنایه د څه نه دی کی کوشش وکا او خپل جلادت او قوت او شجاعت ښکاره که مانه سم په کاملې طریقې یو سړی کله کله کار کي د صادر سره خیال هم کړي هلکه دا شی ورته لرې که سم ځان ورته برابر که چې دا کار بیا څنګه کېږي نه یتشمرون لادایها لاندې لیکلي یجتهدون من غیر فطور څه پکې نه اپیسې فطور پکې نه زمونږ منځونه ټول د فطور سره ولا توان او توانی پکې سستی پکې ونې ویلې کېږي سستی ته هلکه دا معنا دی څنګه د یقیمون الصلاة وکړله یجتهدون او یتشمرون لادایها د دې بډو ګورې هغه مطلب نه دی چې پنسي اوچتې کړي په مانځه کې خپله دغه دی خو دلته د بډو معنا څه ده معنا خلق وي سم پسې برابر شه مټې پسې ووهه پنسي پسې اوچتې که پوه شولې دا ماخوذ دی من قولهم قام بالامر قام پاسېدو په کار پسې او اقامه دا کله ویلې کېږي دا اذا جد فيه دا قام بالامر معنا ده او دا اقامه معنا تجلده وفي السد دا تجلده معنا کړي اظهر الجلاده اي الشده وال داسې د خپل قوت ښکاره کېږي نه هغې ته اقامة الامر وایي اقامه او ضده قعود عن الامر دا مونږ وایو که نه پلان کې خو ورته یار کېناستو خو ورته کېناستو خو په سمې نه راځي قعد عن کېناستو وتقاعد دا رامي دی ناست نه دی ځان یې په زور کېناو هلته یې په زور ځان څه کړلو قوت یې ښکاره کړو ځان یې زورور او دلته یې دی ښه برابر دی خو نه کېنه خلق داسې وي که نه پوه نه شولی حفیظ صاحب نو دلته څه خبره شوله حفیظ صاحبو اقامت دا ملزوم دی
اقامت په یو شي پسې پاسېدل دا ملزوم دی او د دې سره اجتهاد او کوشش دا ور سره لازم دی. دا مجاز مرسل ته خبره لاړه ها پوهیږئ. نو ذکر د ملزوم چې اقامت ته مراد رنه لازم چې اجتهاد او کوشش ته دا مجاز مرسل شو. پوهیږئ به خبره دې پورې پوه شولې. او یؤدونها او اے یقیمون الصلاة معنا منز ادا کی ها منز ادا کی. اوس وګورئ عبر عن ادائها دا ادا نه تعبیر کو بل پس سره نماته وګورئ ادا راځي پیسه د څه لپاره د حاصلولو د کل لپاره څه لپاره چې کل حاصل شي ادا خو د ټولو ادا ده او اقامت لفظ دې سره تحصیل د جز راځي او قیام پکې راشي کنه. ويقيمون الصلاه مطلب قیام کی نه ادا کی سکی پونه شولې. نو ذکر د کل یعنی هغه لفظ ذکر دی چې پاغه سره د جز تحصیل لازم. یقیمون سره صرف قیام راغی او معنی په سره وکړل یؤدونها ادا ویل کیږي د ټول مانځه حاصل اولت. نعبر عن ادائها بالاقامه داوله لاشتمالها لکه دا مشتمل له قیام باندې کما عبر عنها لکه څنګه چې د مانځنه تعبیر په نور زوینو کې قنوت سره راغله یا رکوع سره راغله یا سجود سره راغله یا سر راغله تسبیح سره راغله. قوموا لله قانتين دغل تقوموا راغله ها او قنوت سره هم راغله ده. قنوت سره نو قنوت معنا عاجزی ده دعا ده منظوم عاجزی او دعا ده. رکوع سره هم راغله ورکعوا واسجدوا او تسبیح سره هم راغله ومن الليل فسبحوا. اینه نو دا ټول تعبیرات افیس ذکر د جزء مراد ای ذکر د جزء نه ذکر د هغه لفظ دی چې په هغه سره حصول د سکیږي د جزء کیږي او مراد تر نه هغه لفظ دی چې په هغه سره تحصیل لکل کیږي. لکه څنګه چې د عین جزء نه تعبیر په کل او د عین کل نه تعبیر په جزء سره کیږي نو دلته تعبیر په داسې لفظ سره کړی دی چې په هغه سره حصول د جزء راځي چې قیام دی خو مراد تر نه هغه لفظ دی چې د هغه سره تحصیل لکل دی یؤدونها. نو مجاز مرسل مجاز مرسل دی به اوس په دې سلورو معناګانو کې وایي چې کومه معنا ورده نو الاول ازهر